سلامونه ملګرو. عمران خان ډیر زر د جیل نه بهر راتلو ولدي هغه حکومت مسلم لیگ نون حکومت کم چې د پی ټی آی خلاف ته د عمران خان خلاف ته هغه دا بیانیه هغه دا پلان جوړ کړو چې موږ په پی ټی آی باندې پابندي لګو، موږ په عمران خان باندې آرټیکل 6 مقدمه لګو، موږ د عمران خان چې د پارټای کم صدر عارف الوی باندې آرټیکل 6 مقدمه جوړو. اوس هغه حکومت لګیا د عمران خان ته مذاکرات او آفر ورکړي، د مذاکرات پیغام ورکړي چې موږ سره مذاکرات وکړه. عمره مسلم لیگ نون حکومت هغه پیپل پارٹی چې کوم دا عمران خان سره مذاکرات کوي. اوس پہلے په آرټیکل لګولې، پہلے په مقدمه درج کولې، پہلے په پی ټی آی پارټای باندې پابندي لګوله. اوس ول د مذاکرات وای، اوس ول وای چې راشه موږ سره حکومت کې کېنه عمران خان ته وای. اوس دومره پورې تیار شي چې موږ به تعالی وای اډیاله جیل ته درشوتانه او معفو غواړو، موږ سره مذاکرات وکړه. ولی عمران خان واپس راتلو ولده، عمران خان جیل نه رها کېدو ولده، عمران خان کې سونه ختمېدو ولدي. او بل دغه حکومت چې کوم دی په کپتان باندې دا الزامات هم لګي چې عمران خان ډیل ته تیار شوی دی، عمران خان پاکار می سره ټریټ کوي، ډیل کوي. سوري عمران خان چې کوم دی اسټابلیشمنت سره ډیل ته تیار شوی دی، عمران خان اسټابلیشمنت سره مذاکرات کوي، عمران خان اسټابلیشمنت نه معافي غواړي. دا مختلف قسم تنقیدونه، دا مختلف قسم پراپاګاندا چې کوم دی مسلم لیگ نون حکومت په پی ټی آی باندې شروع کړی دي. مکمل تفصیل سره د عمران خان د کیسونو شریکوم چې عمران خان ته په کم کیس کې کله رهایی ملاویږي، کم کیس ختم شوی دی، کم کیس پینډینګ کې دی، د کم کیس مکمل تفصیل در سره شریکوم. او عمران خان ته رهایی کله ملاوي، کله به جیل نه را بهر کیږي، پاغه باندې هم د دې ویډیو اینډ کې خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله خو په کپتان باندې سایفر کیس جوړ شو چې دی وی پر سایفر کیس کې عمران خان ته مونږ پانسی ورکو، عمران خان بیخي مونږ ختمو. هغه سایفر کیس کې عمران خان بری شو، با عزت بری شو. سایفر کیس د عمران خان الریډي ختم شوی دی. بل عدت نکاح کیس چې کې ډیلی ټیکټس استعمال دل خو تر کومه به ډیلی ټیکټس استعمال دل، اخر هغه عدت نکاح کیس چې کوم دی هم سپریم کورټ ختم کو او عمران خان په کیس کې هم بری شو. اوس توشاخانه کیس ته چې په دغه توشاخانه کیس کې د عمران خان سزا الریډي معطل شوی ده. نور کیسونه په جوړي خو هغه نور کیسونو کې هم دومره جان نشته چې عمران خان زیات ټایم د پاره په جیل کې پاتې شي. نو توشاخانه کیس سزا معطل شوی ده. اوس یو کیس پاتې دی الکارډ ټرست کیس چې کې هم سپریم کورټ عدالت له 30 جولای پورې ټایم ورکړ چې 30 جولای پورې دا کیس زر تر زر ختم وروره، موږ سره نور ټایم نشته. نو عمران خان زیات ټایم د پاره جیل کې ساتل چې کوم دی غنا ممکنه شوی دی. نو د مسلم لیگ نون حکومت سره او پیپل پارټای سره غم دی کچره کپتان د جیل نه وروته بیا خو زمون خیر نشته، بیا خو به دغه مسلم لیگ نون حکومت والا واپس لندن لتختی او چې کم دلته کی وي مفروران کیږي. جی نو اوس هم دغه مسلم لیگ نون حکومت او پیپل پارټای چې کوم دی کپتان له پیغامونه لګي چې موږ به تعالی اډیاله جیل ته درشو، موږ به تاسو سره په اډیاله جیل کې مذاکرات وکړو، خو ته موږ سره مذاکرات وکړه. پته ولا لګېدلې ده چې خان راتلو ولده. او بل طرف ته پیدا الزامات هم لګي، دا تنقیدونه په هم کوي چې د ډیل ته تیار شوی دی او د به اوس ډیل کوي او په ډیل باندې به بهر روزي. جی نو دې حواله سره تاسو سره لري دا نوی اپډیټس. جی اوس د عمران خان چې کوم مخالفین دی پاغه باندې دا الزامات لګي چې ته ډیل ته تیار شوی، چون کې داغه کیسونه ختمېدو ولدي ک ډیل کول په خوا باندې به کړو. دې حواله سره تاسو سره لري ویډیو کې خپل رائے کمنټ کې ضرور خپل رائے شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.